دنیا کې دا واحد هستی ده. هغه هستی څوک ته؟ زما ستا محبوب پیغمبر دی چې ما تا د هغه په امت کې یو. اسرائیل علیه السلام چې راځي روح قبض کولو له، نو د ټولو نه مخکې اجازت غواړي، یا رسول الله درتلی شم که نه؟ اسرائیل علیه السلام دا د روح قبض کولو والا فرشته ده، وسه پورې د بل چا نه اجازت نه دی غوښتی، د بل پیغمبر نه اجازت نه دی غوښتی چې ستا نه روح قبض کم او که نه. صرف واحد زما ستا محبوب پیغمبر نه اجازت غوښتی دی علیه السلام نه، چې الله را لېږلی مو. جبرائیل علیه السلام ورسره دی، اجازت یې دننه ورکړو او راځئ صدا روح قبض کول. نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ته اشاره کوي سو کم. جبرائیل علیہ السلام فرمایي یا رسول الله الله جل شانه تاسو د ملاقات شوقي دی، الله جل شانه تاسو ملاقات کول غواړي. بیٹک ته بالکل روح به قبض کې ور به خپل روح، لیکن دا غې نه مخکې زما یو شرط دی، یو خبره ده هغه الله جل شانه ته ورسوه. وی څه خبره ده؟ وی زه خو به دنیا نه لاړ شم، زه به د الله ملاقات ته لاړ شم، خو وروسته زما امت ته زما د امت به څه کېږي؟ زما د امت به وروسته څه کېږي؟ جبرائیل علیه السلام زی الله جل شانه لا وستا محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت زما د تلو نه وروسته به څه کېږي؟ نو الله جل شانه ذمہواری ورکړي چې ستا د امت باندې به زه رحم کوم. هغه رحم څه دی؟ تیر شوو امتونو واقعات موږ او تاسو اورو. الله جل شانه د چا نه خنزیران جوړ کړي، د چا نه شادوګان جوړ کړي، څه د وجې نه؟ د بدعملۍ د وجې نه، د الله او د هغه بروقت پیغمبر د نافرمانۍ د وجې نه الله جل شانه په هغې باندې څه عذابونه نه دي راوستي. نن ما او تا چې سره د نافرمانۍ نه شپه او ورځ زما ستا په نافرمانۍ کې تېرېږي، هر یو عمل زما ستا د الله او د رسول د نافرمانۍ باندې دی. غم او خادي هغه زما ستا د الله او د رسول په نافرمانۍ باندې دی. د بچو پرورش هغه زما ستا په نافرمانۍ باندې دی. رزق ګټل زما ستا د الله او د رسول په نافرمانۍ باندې دی. هر یو عمل هر یو حرکت زما ستا د ژوند هغه د الله او د رسول په نافرمانۍ باندې دی. خو د هغې باوجود ما ته ښه خوشحاله ګرځو، ښه سالم ګرځو، نه رانه شادو جوړ شو، نه رانه خنزیر جوړ شو. دا ولې؟ دا د هغې محبوب پیغمبر علیه السلام آخري وخت کې د دنیا نه رخصتېدو هغه فکر دی چې الله زما ستا د حفاظت د دغې عذابونو نه راوستي.